دا راته ووایي چې مولانا صاحب فورس خو هم تیار دی او 31 مارچ ته بالکل ریډي دی سوات نه به خلک وباسي نو څنګه چې تاسو هره پیرا پی ټي آی دبنګ ایم پی ته حسابېږي په دغه ورځ به څنګه دبنګ ایم پی به څه کرداري اصل کې دا خدار سړي خپل عیني حق دی چې ځي خو یوه خبره زه کوم چې کله د الله پاک عزت چاله ورکړي که نه هغه څوک نشي ذلیله کولی الله عمران خان له عزت ورکړی دی د ملک وزیر اعظم دی او 22-23 سال محنت کړی دی په پلیټ کې ورته نه راغلی او انشاءالله دا یاد ساته موږ چې کوم قانونونه جوړو چې کوم زموږ سوچونه دي کوم زموږ دغه دي نو چې کله عمران خان د الله ډېر ژوند ورکړي او د پی ټي آی خلک ګیر په پاکستان کې بل څوک نشي راتلی عمر پی ټي آی حکومتونه انشاءالله دا اوس نو را روان به هم انشاءالله په مستقبل کې مې د هغې وجه زموږ خپل ذاتي سوچ نشته د خپل قوم سوچ دی د خپل وطن سوچ دی د کرپشن خلاف جنګېږو د بېانصاف د ظلم خلاف جنګېږو دا زموږ ویژن دی انشاءالله تعالی دې کې صحیح خبره نشته او دا د هر سړي خپل عیني ام پی صاحب ټول پارټیانې چې دي هغه نن په یو پیج شوي دي او ټول ستاسو حکومت غورځول غواړي نو څه ګرانه نه راغی خامخا به غورځېږي زه ورته دا وایم که نه چې دو څه وایي دو ویژن څه دی دو وایي څه چې زموږ هسې چل کړی دی که وایي چې یاره به کم چا سره مهنګایي ده وایي مهنګایي به خامخا کېږي دو څومره پیسې راغستې 24,000 ارب روپۍ دو اغستې په لس کالو کې موږ نه دي اغستې انشاءالله تعالی دا به 2020 کې به انشاءالله دا مهنګایي کته راته وشي سوات خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي په خلکو له دا پیغام ورکوم چې انشاءالله سوات خلک شعور والا خلک دی پوهه خلک دی عزتناک خلک دی فیصله کړې ده نوره فیصله به انشاءالله بهترینه فیصله کوي مناسب دا راته ووایي چې دا کم نن تاسو ورکر کمیشن انعقاد کړی دی آیا دا خو د جمعیت چې کم په مټه کې هغې خپل یو پاور شو کړی وه جواب خو نه ورکول غواړي نه بسم الله الرحمن الرحیم دا د چا د جواب دغه نه دی خو ډېر وخت شی موږ د خپل ورکرانو سره داسې ملاقات نه وشی نو دا موږ یو دغه کړی یو کنونشن منعقد کړی د خپل د NA3 په سطح باندې دا د سوات په سطح نه دی او دا د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ کوي که هر څه کوي دا هېڅ سره زموږ هېڅ تعلق نشته موږ خپل کنونشن کوو خپل ورکرانو سره د ملاقات یو دغه